یو سړی و هغه یو کم سل قتله کړي او یو کم سل قتله پس دته سوچ ورغی چې او ظالمه دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده یې وکړه چې توبه وباسم، خو چېرته خلق په کار دی چې د هغې په لاس باندې زه د خپلې ګناه اعتراف وکړم او توبه وباسم. په لاره روان دی او یو شیخ په لاره مخې ته ورغلی دی، ورته ویل حضرت زه خو یو کم سل قتله مې کړي دي او اوس توبه وباسم. شیخ ته منډه کړې ده، ورته وی ظالمه ستا توبه کوم ځای کې قبلي، ورک شه مخې نه مې پناه شه. دې سړي ورته وویل چې ښه ده نو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پوره سل یې کړه. شیخ نه هم دا سټو والو مړې په لاره روان دی، نو بیا اوس زړه کې وایي چې یا الله دا یو ظلم خو مې اوس بلم و. څه اهل الله ورته په مخه راغلي دي، نیکان او بزرګان، هغې ته اسلام علیک والیک کړی دی او دا خبره یې ورته کړې ده چې حضرت ما سل قتله کړي، یو مې اوسو او اوس مې دا نیت دی چې زه توبه وباسم. هغې ورته وویلې چې د الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبوله کړي. هغه بزرګانو چې دې سړي ورته وایي چې اوس مې اراده د توبې وکړه، ویلې هغه مخامخ د نیکانو کلی دی، دې ته ورشه او پاک خلق پکې اوسېږي، هلته به توبه وباسي او خدای به یې قبوله کړي. چې دی روان شو، لاره کې وله مرګ راغی او ساعت یې قبض شو. سا چې تې وطن و ده دا سینه د هغه نیکانو د کلي طرف ته کړه چې خدایه ته پې پوهې چې ما خو اراده د توبې کړې وه، اوس مخکې ته پوهېږه او ستا کار دی. چې ساعت یې ووته د رحمت او د غضب ملایکې وله رالې، د غضب ملایکو وی چې روح یې وړو سجین ته، سل قتله یې کړي. د رحمت ملایکو وی اراده یې د توبې کړې وه، مونږ یې روح علیین ته وو. د دواړه قسمه ملایکو پې جګړه شوه. چې پې جګړه شوه، الله ثالثي وکړه منځ کې چې جګړه مه کوئ، دا سړی وګورئ چې د کوم ځای نه را روان دی او د قتلونو ځای تر هغه ځای هم لار ناب کوي، او چې کوم ځای ته روان دی تر دغه ځای هم لار ناب کوي. که د نیکانو کلي ته نږدې وي نو د رحمت ملایکې دې یوسي، او که د قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملایکې دې یوسي. ملایکو ناب شروع کو او الله د هغه نیکانو کلی یو لیشت ورته را نږدې کړو، ثابت کلی را نږدې کړو. چې را نږدې کړو نو د ده لاش چې د نیکانو کلي ته نږدې و، نو د رحمت ملایکو وګټله او د غضب ملایکو بیلله، روح یې هغې واخیسته او علیین دی. خالی په اراده د توبه به، لیکن چې صداقت سره وي، په رښتیا سره وي.